الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سورة التوبہ 94 نمبر آیات. په دې 94 نمبر آیات کې د هغه منافقینو ذکر دی چې کم منافقین د تبوک ته د جنگ د تلو نه پټ شوي او دوی نبی علیه السلام ته څو ځله هم پیش نه کړو، داسې پټ شو. د دې نه مخکې چې کوم دی د هغه منافقینو بحث و دې ځګي نه پورې چې کوم منافقین پاتې شو عذر شرعي نه بانې کولې، لیکن عذر پیش کولو دپاره راغله. نبی علیه السلام نه اجازت واغسته. اگر چې دغه اجازت اخیستل دغه بانې ناجایز وي، خدا و چې بیا بانې له خو راغله، نو دغه کسان مخکې ذکر شو. اوس هغه کسان ذکر کېږي چې دوی د نبی علیه السلام ته عذر پیش کولو دپاره حاضر هم نه شو، دغسې په کورونو کې پاتې شو. او د دوی غالب خیال دا و چې د رومیانو سره جنګ کوله دومره لوی قوت سره دا ګران کار دی، کېدی چې د کسان ته راواپس هم نه شي، نو اجازت اخیستل یې ضروري ونه ګاڼه، ویل لازم ته د راواپس کېدو نه دی. د تبوک د جنګ نه وروسته چې په دې کې مسلمانانو ته الله تعالی عظیمه فتح ورکړې وه، د دې واقعې نه وروسته نبي علیه السلام له تبوک نه روان دی، مدینې منورې ته رارسېدلی نه دی چې په لاره باندې د آیاتونه نازل شو. د آیات کې هم د مستقبل جملې الفاظ استعمال شوي دي چې یعتذرون الیکم، دوی به بانې پیش کوي تاسو ته، یعنې د روان وختونو کې چې کله ته مدینې منورې ته ورسېږي نو دا خلک به بانې پیش کوي چې یاره موږ خو د اسلام او جهاد سره ډېره مینه وه، کوشش هم کوو چې تاسو سره تللي وي، لیکن موقع برابر نه شوله، ستا نه مو اجازت هم وانخیستو او پاتې شوي وو. نو دا بانې به دې دپاره پیش کوي چې تاسو دوی ملامت نه کوي، ناراضه دې نه شي په ښکاره باندې. نو الله تعالی د هغې دپاره درې جوابونه ذکر کړي دي، دې خلکو دپاره یې درې جوابونه ذکر کړي. نو الله تعالی په اول سر کې وایي یعتذرون الیکم، دوی به بانې پیش کوي تاسو ته. اذا رجعتم الیهم، هر کله تاسو واپس شئ دوی ته، قل نو ورته ووایه لا تعتذروا، بانې مه کوئ، لن نؤمن لکم، موږ هېڅکله یقین نه کوو په تاسو باندې، ستاسو پرې دروغ بانو باندې زموږ یقین نه کوو، زموږ یقین نشته. قد نبأنا الله من اخبارکم، یقینا الله تعالی مونږ خبر کړي ستاسو د حالاتونه، ستاسو د منافقت حالاتونه الله تعالی مخکې نه مونږ خبر کړي چې دا خلک به راځي او دروغ بانې به کوي، د وحي په ذریعه باندې الله تعالی مونږ ته ښودلی. اوس تاسو ځان مه کړوئ، بانې مه جوړوئ، دې باندې مونږ خبر یو د مخکې نه. نو دا یو جواب شو چې بانو باندې ځان سړی نه کوي، او دا مستقل تاسو مجرمان یې، دا خبره ثابته شوله. بس الله تعالی فرمایي چې وسيرى الله عملکم ورسوله، او زرد چې الله تعالی به ګوري عمل ستاسو او رسول د الله به هم ګوري. د دې مطلب دا ده چې تاسو خو دغه تېر کار انتهایي غلط کړی دی، کې شک نشته، لیکن تاسو سره چانس د توبې شته چې توبه وباسي. توبې دروازې تاسو پسې بندې نه دي، لہذا که څوک توبه وباسي نو بیا به د الله به هم په خپله ګوري چې په آینده وختونو کې ستاسو عمل څنګه دی، توبه هم د اخلاص ده او که نه دوکه ده، او د الله رسول به هم ستاسو کارونو ته ګوري چې توبه مو ایستلې ده، د توبه هم صحیح توبه ده که ناسې دروغ توبه ده. نو گویا دا یو قسم له ترغیب توبې ته هم ده چې توبه وباسي، او یو قسم له تخویف هم ده چې ګورې د دروغو توبه نه، الله تعالی تاسو ته ګوري، ګورې تاسو عملونه صحیح کوي. نو الله وایي وسيرى الله عملکم، او زر ده چې الله به ګوري عمل ستاسو، ورسوله، رسول د الله هم، ثم تردون، بیا به تاسو واپس کېږئ د مرګ نه وروسته الى عالم الغیب، هغه ذات ته چې خبردار دی په پټو څیزونو باندې، والشهادة په ښکاره څیزونو باندې. د غیب باس مخکې تر شوی دی چې غیب په نسبت د مخلوق باندې ډېر څیزونه داسې د انسان د نظر نه فنایي، لکه موږ چې داسې کې ناست ډېر څیزونه بلکې غونډه دنیا زموږ د نظر نه غیب فنا ده، لیکن په نسبت د الله تعالی باندې غیب نه وي، هر څه الله تعالی ته مخامخ یا الله تعالی ویني او خبرېږي دي، دا غیب په نسبت د مخلوق باندې. والشهادة په ښکاره څیزونو باندې، کوم چې انسانانو ته ښکاره دي. فینبئکم، نو خبر به کې تاسو بما په هغه څه باندې کنتم تعملون چې تاسې کول، یعنې د هغې په انجام به تاسو خبر کړي چې انجام یې دا شو. سیحلفون بالله، زرد چې قسمونه به خوري
په الله تعالی باندې لکم ستاسو د پاره تاسو ته قسمونه خوري لکم در جمی لفظ دی یعنی مسلمانان ته هم قسمونه خوري او نبی علیہ السلام ته شخصي قسمونه هم خوري عام مسلمانان ته هم قسمونه خوري اذن قلبتم الیهم هر کله تاسو واپس شئ دوی ته کله چې مدینه ته واپس شئ نو دی ورازي تاسو مطمئن کولو لپاره به دوی قسمونه خوري نبی علیہ السلام ته هم مسلمانان ته هم لتغرضوا عنهم دې د پاره تاسو مخ واړوي د دینه قسمونه دې د پاره خوري تاسو مخ واړوي ملامت نه کې چې دا کارم غلط کړل ته ملامتیا نه ځان بچ کولو د پاره به قسمونه خوري فاعرضوا عنهم نو مخ نه واړوي یعنی دغه ارمان ولا پورا کوي مې ملامت وي د قصې پرې دوي ولی ځکه چې انهم رجس یقینا دا ګندګي ده دا دلیل شو دې مطلب دا دی چې ګیله د هغه ځکه کوا شکوه هغه ځکه کوا دغه چې کم دی خپل هغه اظهار په هغه ځکه کوا چې کله فائدہ کوي کم مخاطب چې دی هغه باندې ته پوهیږي چې دې سړی کې صلاح رښتا او بده باندې ګیله اثر کوي او که زه شکوه وکم نو باندې وختونه کې بده خپشي بده باندې په دې کار باندې او بیا به نه کوي په خیمانه بشي نو ته شکوه کار کوي خو د سړی ته لګیلې کې چې هغه سړی باندې قطعا اثر نه کوي دا استاد د ګیلې په هیڅ اثر نه کوي باندې کې هم نه ټکیږي مستقیل دی د مرض باندې اختره په داسې اخلاقی خراب اخلاق باندې دی اخته دی چې د ټکیدو احتمال نشته نو دې کس نسو ګیلې نه کوي پښتو کې خلک وایي دې نه ګیلې نه ده پکار دا به داسې ورګټ دی دې نه ګیلې نشته نو دغه وجه دلته کې نور الفاظ کې ذکر شوی دا چې فاعرضوا عنهم مخوړ ويردوینا انهم رزق یقینا دا ګندګي دا یعنی دې کې د ګیلې زیخ پاتې نه دی دا اول نه د اخر په عقیدې دوی خراب دي اخلاق د دوی خراب دي عمل د دوی خراب دي د دې هیڅ صفات نشته دي او د دې د هیڅ د خیر تمه شته دی نه نو چې خیر تمه نه کیږي نو ګیلې تاسو ته هیڅ ملامتیا به ودمه وایي ملامت نه کې بحث سره ونه کوي ومأواهم جهنم زي جهنم دی جزاء بما كانوا يكسبون دا بل د حق کارونه چې دوی کول دغه منافقت پورا بدله جهنم دی الله تعالی جهنم ته اسم رسي يحلفون لكم دي قسمون خوري تاسو ته لترضوا عنهم تاسو راضي شي ردوینه تاسو راضي کول د پاره چې موږ تاسو اسلامي رونه یو حقیقت کې نو دغه د پاره قسمونه خوري خو د څه خلکو ناراضي کېدل ممکن نه دي ځکه چې وحي بذریعہ باندې خود لري شوی دي نه خو ممکن نه دي خو بیا هم کفاین ترضوا عنهم که تاسو راضي شوي ردوینه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الله ناراضي کیږي د قوم فاسق نه نافرمان قوم نه الله تعالی ناراضي کیږي نو مطلب دا شو چې اصل کې رضا د الله تعالی په کار ده او چې کله الله ناراضه نو کته خلق راضیم کې به خلکو بسو کې ځکه دا مخلوق چې څومره تاسو ته نظر راضي هر انسان باندې په هر نفس باندې مر راضي په هر ونه باندې وجه درازي یعنی دې باندې څوک اعتماد او اکتفا نه کوي د عارضی سيزونه دي اصل کې بنیادی شی د الله تعالی رضا ده چې هغه مستقیل دی تاسو دنیا کې هم چلیږي قبر کې هم چلیږي آخرت کې هم چلیږي مستقیل تاسو سره فائدہ کوي هغه د الله تعالی رضا ده نو چې الله ته ناراضه دي د مخلوق رضا کول څه فائدہ نه کوي نو الله تعالی وايي فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين که تاسو ته راضي شوي نو الله تعالی خو دې ناراضي